ډېر محترم مسلمانانو عزتمندو، یو زبردست وظیفه د اسم اعظم چې دا حقیقي توګه باندې اسم اعظمو ته ډېرو علماء کرامو فرمایلی دی. او دا اسم اعظم کم یو دی؟ یا ارحم الراحمین. او یقینا چې په دې سره الله جل شانه هغه تبدیلی په زندګۍ کې راولي د ټولو حاجتونو د پاره داسې یو زبردست دی چې یقینا زه په خپل الحمدلله دعا غواړم زما په الله تعالی دعاګانې قبلی. او کله چې زه دا یا ارحم الراحمین وایم کنه زما په وجود باندې دا ویښته ودرېږي او زه وایم چې بس رب زما دا حاجت پوره کړو. الحمدلله چې کومه دعا د دې اسم اعظم په وساطت سره ما غوښتلې ده د رب کریم نه، الله جل شانه هغه ماته ښودلې ده او ماته یې راکړې ده. لهذا زه وایم چې زما هغه ورونه او خویان دي چې هغوی هم پریشان حاله دي، د هغوی هم حاجات نه پوره کیږي د څه وجې نه، یا د ګناهونو د وجې نه، یا د امتحاناتو د وجې نه، یا مسلمانانو الله تعالی د هغې په بدل کې بل نعم البدل راکولو د وجې نه نه قبلیږي. نو انشاءالله چې دې وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو دوام قبلی، ستاسو حاجت به رب کریم پوره کوي، ستاسو د زړه مرادونه او جایز خواهشات چې دي هغه به هم الله جل شانه پوره کوي. لهذا د 10 منټو وظیفه ده، نو خامخا یې د سره انشاءالله وکئ. کو نن دا 10 منټه وظیفه موږ ونه کړو مسلمانانو دینه اسانه وظیفه سویم کو بله تاسو ته میلو شي یا تاسو وکړی شئ. نو هر سړی اسانتیا غواړي، هر سړی سره وخت کم دی، لهذا په دې وخت هم کم لګي او ډیره زیاته انتهایی مؤثره وظیفه ده او قبول کړی شوې وظیفه ده. لهذا دا وظیفه د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره تاسو خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، په دین میینو خویندو ورونو، او الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله ساته، آباد ساته. هغه ټول مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، کو دغه مسافر ستاسو د کلي خلک دی، کو ستاسو په رشته دارانو کې دغه مسافر راځي، یا ستاسو په اهل و عیال کې راځي، نو مسلمانانو دغه مسافر ته دی الله تعالی اوږده زندگی د صحت او د عافیت والا ورکي، او دغه مسافر دی الله تعالی په ډکو منګلو سره خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو ته او خپلو میاندو ته په خیر او عافیت سره واپس کړی کی. محترمو، تاسو وظایف ډیر کړي وي، لیکن نن چې کومه وظیفه د تاسو ته ښایمه دا وظیفه الحمدلله ما په خپله کړې ده او د تجربې په طور یې ته نه ویم، الحمدلله تحدیث بالنعمت یې ته بیانوم چې الحمدلله د دې وظیفې د برکته الله جل شانه د انسان حاجات پوره کوي او د انسان مشکلات ختموي، او خاص کر دعاګانې الله تعالی په دې لفظ باندې ډېرې زیاتې قبلوي. ځکه چې دې کې د رحم ټکی راغلی، یا ارحم الراحمین، ای د رحم کوونکي نه د ټولو دنیا کې چې څونه خلک دی د دې نه زیات الله جل شانه رحیم او کریم ذات دی. ګوره هر کله چې یو انسان حاجتمن وي کنه، یا د سره د پیسو حاجت وي، یا دته د بل یو څیز حاجت وي، او د یو انسان ته لاس ونیسي، ګوته ورته ونیسي، مطلب سوال ترې وکړي، نو هغه انسان ورته یا تندی ورته ترې وکړي، یا ورته سیډ راواړوي، یا ورته شا کي، یا ورته وایي معاف مې که. تاسو به ډېر دا خبره کتلې اورېدلې وي چې ډېر خلک داسې کوي، لیکن دا د مخلوق هغه رویه د مسلمانانو زما او ستا سره، لیکن د رب رویه داسې ما او تا سره نه ده. هغه رب چې زما او ستا فالونکی دی، زما او ستا حاجت روا دی، زما او ستا مشکل کوشا رب دی، هغه ډېر په احسن او په ښکلې طریقې سره ما او تاسو له ټول نعمتونه راکوي. محترمو، راځئ وظیفې سیټ ته ځو، ډېر ټایم دله نه خرابومه، وظیفه راته ښایمه انشاءالله. دې وظیفې سره تاسو مسلمانانو ګناهونه پرېږدوئ. زه خاص کر د الله تعالی د رضا دپاره تاسو ته ویمه چې تاسو نه کوم ګناهونه کیږي د خپل رب نه ویریږئ، د خپل الله جل شانه نه ویریږئ، او دغه ګناهونه د الله تعالی د رضا دپاره پرېږدئ چې په دې باندې ما خپل رب رضا شي. چې هر کله موږ د الله تعالی د رضا دپاره ګناهونه پرېښودل، رب به هم تاسو باندې رحم وکړي او زما ستاسو تمام حاجات به پوره کړي. بله خبره ده د مسلمانانو خپله نیک ځان جوړ کړئ، بل ته ګوته نه نیسو چې بلکې دا ګناه ده، بلکې دا غلطي ده. مسلمانانو که زه یو ګوته تاسو ته نیسم نو 4 ګوتې ما ته راتاویږي. که زه تاسو ته ویم چې تاسو څه کړي دي نو ما څه کړي دي، نو لهذا خپل ځان ملامته کول کو ځان نه یو چت انسان په نیکو کې
تاسو ووینئ نو هغه سره حسد کوئ په دې باندې چې یاره زه له دنه سیوا نیکی وکړم. خو که په دنیاهي لحاظ سره تاسو یو انسان وګورئ هغه سره ګاډي دي بنګلې دي ورسره، نو تاسو په خپل وخت باندې شکر وباسئ چې الحمدلله د الله تعالی شکر دی چې په دې وخت کې الله تعالی ماته رزق راکوي، په دې وخت کې الله تعالی زه هغه بربند نعمه رالیږلی دنیا ته، یعنی کپړې هر سره ته په ټیم ټیم او روټۍ میلاویږي. وظیفه مسلمانانو د 10 منټو ده. دا وظیفه به تاسو د جمعې د مازدیګر د مونځ نه پس کوئ، د مازدیګر کو د جمعې د مازدیګر نه پس کوئ، او که د زیارت په شپه یې کوئ، او که هر کال یې کوئ، دا به د جمعې د مازدیګر نه پس کوئ. خو که د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس وکړی شي نو ډېره زیاته به بهتره وي. طریقه کار دا دی مسلمانانو د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس یا د زیارت په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس دا ډېره زیات قیمتي وخت دی. په دې وختونو کې خو یو دا فضیلت دی مسلمانانو چې دې وخت کې 2 فرشتې الله تعالی رالیږي، او حدیث مبارکو کې راځي مفهوم یې داسې دی چې یو فرشته وي دا مونځ زه لیکم، بله فرشته وي دا مونځ زه لیکم، نو په دوی تکرار شي په دې باندې، نو الله جل شانه ته وفرمایي چې تاسو دواړه دا په رجسټرو کې یعنی عملنامو کې د دوی دا مونځونه ولیکئ. نو دغه وخت کې چې دا وظیفه مو کړی شي نو انشاءالله دا به د برکت واله وګرځي او دا به د قبولیت یوه غټه ذریعه وګرځي انشاءالله. خو تاسو به د مازدیګر مونځ نه پس د مازدیګر مونځ نه مخکې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ، او عام طریقې چې تاسو څرنګې نفل کوئ دغې طریقې سره به دا م وکئ. د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ، په دقې ځای باندې، او تاسو چې کم وظایف کوئ یعنی تاسو ته کم یاد دي د الله تعالی حمد او ثنا دا به بیان کوي، یعنی څه ناڅه وظایف په دې نه مخکې وکړه چې تاسو ته کم اسان وي او ستاسو په کم وظیفه باندې یقین ډېر زیات محکم وي، پوخ وي، هغه به تاسو وکئ. د هغې نه پس په مسلمانانو تاسو 21 کرته 21 مرتبه درود ابراهیمي ووایئ کوم چې موږ مونځ کې وایو. د هغې نه پس په خپل ځای باندې ناست او دې وخت کې به خبرې چا سره نه کوئ، او دې وخت کې به وخت هم لږ دغه ماښامي ته نږدې شوی وي، نو دا وظیفه په تاسو شروع کوئ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. خو دا ټکې به د زړه نه وایئ ښه، یو د ژبه زړه دماغ دا هر څه به یو ځای کې یا ارحم الراحمین، او 100% چې الله تعالی رحم ما ته متوجه دی، د الله تعالی رحم په ما او رحمت په ما راوریږي او زما حاجت په الله تعالی وس پوره کوي. دا وظیفه به تاسو 10 منټه 15 منټه وکئ، تر د ماښام اذانونو نه لږ مخکې به یې ختمه کئ. چې مخکې یې ختمه کئ بیا پسې 11 پېرې وروسته د درود شریف ووایئ، او هغې نه پس په دعا وغواړئ. دعا کې به هم دا لفظ دهراوهئ، یا ارحم الراحمین ذاته زما دا حاجت پوره کړي، یا ارحم الراحمین ذاته زما دا فلانکۍ مسله ختمه کړي. تا ته انشاءالله یو خوشحالي محسوسه شي، سترګو نه به دې اوښکې هم لاړې شي، او که اوښکې نه ځي نو زړه دې بیا سخت دی مسلمان وروره خوره، زړه دې نرم که، زړه دې د ګناهونو نه پاک که، انشاءالله چې الله تعالی به ستا دا حاجت ډېر زر پوره کړي. الله جل شانه هم خوشحاله سات، آباد سات، الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. موږ ته دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو. جزاک الله خیره.